بسم الله الرحمن الرحيم. شرح العقائد النسفية درس نمبر 30. وسوفسطا اسم للحكمة المموهة والعلم المزخرف إلى آخره. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم عليه. پرون مونږ دې کې خبرې تیرې کړې وې. نن درته د دې وجد تسمیه ذکر کړي چې سوفسطا څه ته وایي. نو سوفسطا چې کوم دی فرمای اسم للحکمة المموهة، پیتلوی اوسپنی وغیته د سرو زرو بور کی. نو دغه رنګي سوفسطانم د هغه حکمت دی المموهه، د علم مزخرف د په عطف تفسیر شوخه، د علم مزخرف مزین کړي شوی. لأن صوفا زکا صوف چی دے معناه معنی صدا العلم والحکمت، و استا او دا استا سمانا دا المزخرف. نو اغا علم و اغا حکمت چی مموحه دی مزخرفه دی فظاهر مزین کړي شوی وی، مزخرف والغلط. ومنه امددینا عندنا کہتے ومنه یعنی بعد النقل الى اللغة العربية. دا صوف و استا دا چکل نقل کړي شو لغت عربی ته، نو بیا امددینا اشتقت الصفتو، دا صفتو د دینه مشتق کړي شوی دی. بیا کما اشتقت الفلسفه، لکه څنګه چې فلسفه د فعل صوفنا مشتق کړي شوی دی. اصل کې فعل صوفه و، او صوفه خو ته وی چې د علم او حکمت ته ویل شي، او فعل په معنی د محب. نو فیلسوفا نه محب الحکمه، محب د حکمت. دا خو وجه تسمیه درته بیان شو. واسباب العلم اوس دې ذکر د آیات ساته چې مخکې تا دو دعوی ذکر شو. یو داوا حقایق د شو دا ثابت دي. دویمه داوا چې علم په دغه حقایق د شو متحقق او موجود دی، خو په دې کې خلاف ثابت او سوفسطی ولرا. اوس دا لګي د دوی مداوی سره چې علم په دغه حقایق باندې متحقق او موجود دی. ولی ځکه اسباب د علم موجود دي. نو علم مسبب او اسباب دغه پنځه روان دي، دغه اسباب او تخلف د سبب د مسبب نه ناروا وي. چرته چې سبب وی کنه مسبب برازي. وجود د سبب دالوي په وجود د مسبب باندې. نو علم په دغه اشیاء باندې متحقق او موجود دی. ولی ځکه اسباب متحقق او موجود دي، او اسباب دالوي په سبب باندې وجود د سبب دا دلیل وی د وجود د مسبب، او تخلف د مسبب وایا تخلف د سبب د مسبب نه دا ناروا وي. اسباب چراشی ترتب د مسببات بدی باندې سکیږي دا برازي. که سبب وی مسبب نی
نبیا لازمیږي خلاف د وضع د واضعنا واضع را لګېدلې دي واضع او اسباب وضع کړې دي د پاره د مسبباتو نو که اوس اسباب موجود شي او مسببات نوي لازم بشي مخالفت د وضع د واضعنا او د باطل له نو علم په تحقق د شیو چې متحقق دی ولی دغه اسباب د علم موجود دي دا کوی کې داغه د پاروس دلیل درته وي او اسباب د علم سدي نو ته د سیات کا چې اسباب د علم دلته ذکر کوي غدری دي خدا اسباب د علم چې دلته ذکر کیږي د اسباب د علم د خالق نه دي د اسباب د علم د مخلوق دي په خبره باندې پوه شولې کنه دا د چا د علم اسباب دي د مخلوق ځکه د باری تعالی علم د حصولی نه دي تحصیلی نه دي حاصل به سبب نه دي هغه ذاتی دي اسباب ته محتاج نه دي هر چې مخلوق دي د مخلوق علم څه دي دا حاصل به سبب دي د باری تعالی علم ذاتی دي حاصل به سبب ځکه نه دي که حاصل به سبب شي حادث بشي او حادث مسبوق بالعدم نه عبارت دي حادث دا معنی چې مخ کې نو رستو پیدا شو نو کله باری تعالی علم حاصل به سبب شي حادث بشي مسبوق بالعدم بشي مخ کې بنوي نو جنوي نو علم او جهل دا نقیزین دي او منطقيان وای اجتماع د نقیزین هم باطل ده او ارتفاع د نقیزین هم باطل ده یو بخا مخاوي نو چې کله د خدای تعالی علم حاصل به سبب تا وګڼه نعوذ بالله نو مسبوق بالعدم دي که حادث دي که حادث هغه ته وي چې مخ کې نوي نو چې علم نوي نو زد به وي جهل او جهل له خدای تعالی ذات ته منسوب کول له کفر دي دا سم دګي چې نه د علم او نه د جهلي ارتفاع د نقیزین راځي ارتفاع ناروا ده اجتماع ناروا ده وجود د هدهمان لا بودی ده نو چې وجود د هدهمان لا بودی ده وغه احدهما به هم سوي صفه الكمال وي چاغه علم دی نو دا به الله حاصلېږي چې دا کله تقول کې چې علم د خدای تعالی حاصل به سبب نه دی نو اسباب د علم د مخلوق د پاره مخلوق کې بیا چې ذویل القل والی فرشتگان والی انسانان ملائک انبیا واخلي جنات واخلي ذویل القل د دې د علم اسباب د درې دي سودی درې دي په خبره باندې پوښښ لیکه متن سره ولولګي بیا پیراتويګو اسباب د علم للخلق د مخلوق د پاره ثلاثه غدری دي الحواس السلیمه حواس سرکیت د سلیمه لګی دا ولی تک پرونم تابانه لادریه به اعتراض کړو چې د علم ضروری او اقسام دي اقوا پکې حسیات او مشاهدات دي بدیهیات او حسیات مو ویلو کنه ویل هغه کې مې یو کې غلطی راځي او بل کې اختلاف دی نو دیو چې غلطی راځي نو موږ چې وای چې حواس سبب د علم دی حواس سلیمه یا دولان ناکت وای حس د احول او حس د صفراوی حس غیر سلیم نه یادو حس سلیم یادو دا چې سبب د علم ګرځيږي ادراک د یو شی پکېږي نو دا هغه حس ته چې هغه حس سلیمي حس غیر سلیم نه دی د یوش او حواس سلیمات ور سره لیکا چې حواس لس قسم دي حواس خمسه ظاهره حواس خمسه باطنه خودی ځکه حواس خمسه ظاهره مراد دي حواس خمسه ظاهره دغه معتبر دغه تنه مراد دي او حواس خمسه ظاهره
داغي مثال دې پیش کړم دي چې مخکې راش لکه سمع او بصر او داسې ورپسې مخکې راش شم ذوق لمس. او سمعنا مراد غوږ نه دی، قوه سامعه. بصرنا مراد سترګه نه ده، قوه باصره، قوه شامه، قوه ذائقه او قوه لامسه. چې په قوه سامعه باندې سړی وایا ادراک د سکی د اصوات کوي کنه کوي. په قوه باصره باندې سړی ادراک د مبصرات کوي، اضواء، الوان، اشکال، مقادیر، حرکات، حسن، قبح، دا شی په ګوري کنه ګوري. شمانه مشومات، روائح، بویونه وغیرہ دا ور باندې حس کوي، ادراک کوي کنه کوي. ذوق باندې مذوقات، دا طعم وغیرہ وغیرہ دا ور باندې ادراک کوي کنه کوي. نو اسباب د علم د مخلوق د پاره د درې دي. اول حواس خمسه سلیمه صحیحه او ظاهره، دا یو. او دویم والخبر الصادق. خبر صادق کې دوه کېرته دي خان یا غدا موصوف صفت ویل کما چې درته ویل. والخبر الصادق رښتونی خبر هڅه خبر چې رښتونی نام سبب د علم د مخلوق د پاره دی. دویم د سوایا مرکب اضافي والا وخبر الصادق او خبر د رښتونی. نو که خبر الصادق شي نو خبر الصادق ابتا تراجی چې هغه دوه سيزونه دي، یو خبر رسول یو خبر متواتر دی. خبر صادق لن تعبیر به درته دا کوم آسان ستاسو د پویولو د پاره وحی راواله، وحی خبر صادق دی کړ. نو کوم شی چې تا ته حاصل شي په د وحی په ذریعہ اغه ته علم وي. رسول الله مبارک ته چې کوم خبره د وحی په ذریعہ باندې حاصل شوی وي هغه باندې اطلاق د علم کیږي. دغه خبر صادق دا سبب د علم د مخلوق د پاره دی. نبی له سلام مخلوق دی او وحی خبر صادق دی. څوک چې دا وی چې یاره منځ کې د وحی سبب راغی او وحی پکې منځ تراغ نو بیا په دې اطلاق د علم غیب نکیږي، علم وتبیا نشي ویلې سبب پکې راغی. علم غیب هغه ته وی چې منځ کې به سبب ني. نو دا وحی خپل خبر صادق دی او خبر صادق سبب د علم دی. دا سبب به پکې وی علم به وتوي غو کتا شرقاید ویلې دا سبب د علم دی خبر صادق. ټیک د قولو کا وحی ته خبر صادق مو وایا، خبر کاذب وته و ځان کافر کا. نبی ټیک د بیا اطلاق د علم په مکوا. او چې وحی خبر صادق غني نو خبر صادق د مخلوق د علم د حصول د پاره سبب دی او وحی خبر صادق دی. اون رسید خبره باندې او یا صادق نه مراد رسول والا او خبر الصادقی خبر د صادق د رسول خبر وایا سبب د علم دی کنه دی. او د هر چا رښتونه چې رښتونه سړی وي دا خبر چې خبره درکو سبب د علم جوړیږي کنه. نو راځه ورپسې اسباب د علم درې دي. حواس سلیمه خمسه ظاهره او خبر صادق او العقل دریم نمبر عقل. اوس کتاب ته برابرش واسباب العلم. اسباب جمع د سبب ده او سبب چې کوم دی ما يفضي الى الشيء بواسطه العله. سبب څه ته وایي؟ سبب هغه ته وایي چې دا مبذکیږي شیتا حکم تا په واسطه د علت سره اے دې خپل مؤثر نوي ګوري ها په واسطه د علت سره دې مبذکیږي یو بل شیتا لکه اسباب او اوقات الصلاه اسباب الصلاه دي کړه. مؤثر خو پدې کې نه دي کړه، مؤثر پکې دي نه دي. او جتا ته د منځ د حکم متوجه کیږي د وخت د وجینا
او دا اوقات اسباب الصلات ذکر دي چې اضافت اسمنزونه ته کیږي د منځ اضافت دي ته کیږي صلات الظهر صلات العصر نو اسباب جمع د سبب دی ته وای ما یفدوی الی الشیء بواسطه العله هغه چې مفزکیږي شیتا شینه مراد حکم دی په واسطه د علت خو چې دی ورکی موثر نوي په دغه شي کې او هر چې علم دی نو علم کې غاټ اختلاف دی امام رازی و چې دا بدیهی دی دا سدي علم بدیهی دی اول بدیهی لا يحتاج الى الدلیل والتعریف بدیهی شی هغه دلیل ته تعریف ته احتیاج نه لري نو د علم تعریفونه چې سړی کوي دا تعریف د جلی دی بالخفی د یو جلی شی تعریف ته کې په خفي شی باندې د علم بس تعریف وکي علم بدیهی شی دی تعریف ته محتاج نه دی مکه و تعریفونه امام غزالی سے وایي چې نه دا نظری دی خو بیا نظری په دوه قسمه دي یو نظری هغه چې هغه ممکن او تعریفي او دویم نظری هغه چې هغه متعذر یا متعسر التهدیدی یو شی نظری دی خو تعریفي ممکن وي یو شی نظری دی خو تعریفي متعسر او متعذر ممکن ني محالي اوس د علم په قول امام غزالی نظری دی نظری خوشو موقوف علی النظر والفکر دی بدیهی نه دی خو بیا ممکن التهدید دی کوم متعسر التهدید دی نو جمهور منطقیان فلاسفه وی چې دا ممکن التهدید دی او ممکن التعریف دی تعریفی کولیش خبره باندې پوښولې کنه بیا علم چې دی نو دا په ابتداءً چې راواله د علم دوه قسمونه دي علم چې ابتداءً راواله څو قسمونه دي دوه قسمونه دي یو توي علم حصولی او بل توي علم حضوري په خبره باندې پوښولې کړه علم حضوري هغه ته وی چې دا علم او د معلوم چې د عالم او د معلوم په درمیان کې د علایق ثلاثه نسوي یو علاقه موجوده وي علایق ثلاثه ځان سره ولیکي غدري علاقې دي ښه علاقه د عینیت علاقه د ناتیت او علاقه د معلولیت علم حضوري غیتوي چې د عالم او د معلوم په درمیان کې د علایق ثلاثه یو علاقه موجوده وي او علایق ثلاثه د عینیت ناتیت معلولیت مثال دا اول راواله چې علاقه د عینیت د عالم او د معلوم په درمیان کې لکه علم د شی په خپل نفس باندې علم د باری تعالی په خپل ذات باندې د علم حضوري دی علاقه ورکه د عینیت ده علم د باری تعالی په خپل ذات علم حضوري دی د دویمه علاقه مثال چلته علاقه د نعتیت وی لکه علم د باری تعالی په خپل صفاتو باندې علم حضوري دی او علاقه په دې کې د نعتیت ده خبره باندې پوښلې کنه د دریم مثال چلته علاقه د عالم او د معلوم په درمیان کې د معلولیت وی او تاسو مخ کې ما ویلو چې باری تعالی علت دی او د مونږ تاسو ورته معلول ممکنات دي نو علم د باری تعالی په سلسله د ممکناتو د علم حضوري دی او علاقه په دې کې د معلولیت ده الله علت دی مونږه معلول یو الله خالق دی مونږه مخلوق یو هغه مالک دی مونږه مملوک یو خبر باندې پونه شولې دې تسوي علم حضوري دغه ته وي چې د عالم او د معلوم په درمیان کې د علایق ثلاثه علاقه واحده موجوده یا د عینیت یا د نعتیت یا د معلولیت
او یو علم حصولی دی چې د عالم او د معلوم په درمیان کې د علایق ثلاثونه علاقه واحده موجود نه وي او دې علم انتباعي تواصره انتباعي دا ورته هم وي لکه علم حصولی د انسان نو عرض می دا کولو چې د علم بارکه خو یو دغه راي وجدا بدیهی دی سو کوئی نظری دی نظری کې بیا دا سه وجي سو کوئی چې دا ممکن التحدید دی سو کوئی متعثر التحدید دی او د جمهور فلاسفه او عقلا مذهب درته ما پیش ک چاغي وي چې دا ممکن التحدید دی او هو دغه علم چې دی صفت دا یو صفت دی یتجلا به المذکور چې منکشف کیږي واضح کیږي ظاهر کیږي ممتاز کیږي بها پدی صفت سره المذکور ناقد لاندې وي چې د شان دغه نداوی چې ذکر کړي نو علم یو صفت دی چې منکشف کیږي پدی صفت سره هغه شی چې د شان دغه نداوی چې ذکر دکړي چاته منکشف کیږي او چاته ښکار کیږي لمن هغه چاته منکشف کیږي واضح کیږي او ښکار کیږي قامت به چې دغه صفت د علم قائم شي قامت هي به چې دغه صفت د علم قائم شي د پوری یا مراد د مذکور نام معلوم والا هغه شی والا چې د علم تعلق ور سره راځي نو علم دې تسوي علم دا مبدا د انکشاف دا مبدا د انکشاف دا دا یو داسې صفت دی چې واضح کیږي په دې سره مذکورم هغه چاته چې قائم شي هي دغه صفت به د پوری هغه ته مذکور متجلا او منکشف او ممتاز او واضح او ظاهر وګرځي ایت دی هو یعنی ظاهری واضح کیږي او یظهر ظاهری ماغه شی یذکرو چې ذکر کولیش او یمکنو چې ممکنه هغه چې د شان نه دی چې ذکر دکړي او ممکنه دی ان يعبر عنه چې داغه نه تعبیر دی وکړي چې تعبیر تینه ممکن وي دې کې اشاره کوي چې ګوره مراد د ذکر نه غ ذکر بالقوه دی بس چې تعبیر تینه ممکن وي که ذکر کړي شی ویم نه او چې تعبیر تینه ممکن وي موجودن کانو معدوم بیا عام دې دغه کدا موجود یو که معدوم دي کې خبر اشتخا نه مساسر بلدو ملک فیشتمل ادراک الحواس ندا بیا شامل شو ادراک د حواس ته هم او ادراک د عقل ته هم چاغه تصورات دي او تصدیقات یقینیه دي او غیر یقینیه دي یو چا بل تعریف کړی دی دیوی چې زما دغه تعریف په خلاف دغه دی چغي وي بخلاف قولهم صفه توجب تمييزا لا يحتمل النقيض دغه تعریف فإنه وإن كان شامل اگر چې هغه شامل له ادراک د حواس ولره بنا پدی الادم تقید بالمعانی او تصورات تم شامل له بنا پدی چاغي د پاره نقایز نشته علامه زعمو ولكن غیر یقینیات ته شامل نشو چاغه تصدیقات دي هاذا خذ هاذا معنی ولكن ينبغي ان يهمل بس دې کې بیا ورته ویګو اسباب العلم دې کې ډېر غوډي خبرې دي ها نو سبا کو ان شاء الله بیا تفصیلی گفتگو پکې کوو نن مو سره بلد کې لګلا ها